بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 70 نمبر درس دی او د اسم غیر متمکن اوم نمبر قسم بوایو ان شاء الله. دینه پس بیا د اسم غیر متمکن یو قسم پاتې کیږي. اسم غیر متمکن اوم نمبر قسم دی اسماء کنایات. کنایات دا د کنایې جمع ده. کنایات د کنایې جمع ده. اصل کې موږ ځان په دې کنایات باندې پوهه کو. یو حقيقي خبره وي لکه زه راته هم دا پلانې شپږ غزه اوږد دی یا شپږ فوټه اوږد دی، ټیک شوه، نو هغه خو ما په مخامخ باندې وي چې دا پلانې دومره اوږد دی، ټیک شوه. اوس زه وایم که نه چې د پلاني کمیس دومره اوږد دی، د پلاني کمیس اوږد دی، نو د پلاني د کمیس اوږد دی، ما صرف د کمیس ته اوږد وي، دې نه مطلب دا دی چې دا سړی دومره اوږد دی. چې کمیس یې اوږد وي خو سړی به م اوږد وي. نو یو دقه شان په کنایاتو کې په اشاراتو کې خبره وي. کنایات معنی د اشارات چې خبر سړی په اشارو باندې خبره کوي، چې چاته په مخامخ نه وایي چې یاره پلانې شپږ غزه یا لس غزه اوږد دی، بلکې صرف دومره ووایي چې یاره د پلاني کمیس دومره اوږد دی، دا پلاني کمیس دومره اوږد دی. هغه اشاراتو کې خبره وکړي چې د چا کمیس اوږد وي خو د دې نه معلومیږي چې دا کس په هم اوږد وي. نو هغه اشاراتو کې خلک خبره کوي. یا چاته ووایي چې پلانیه ما سره خو تا ته پته ده که نه ما سره دومره دومره کسان دي، ما سره دومره دومره کسان دي. نو هغه کس ته پته وي هغه دومره دومره کسان یعنی تعداد یې ونه ښودو خو ویې وي چې یاره ما سره دومره دومره کسان دي. نو دغه صرف هغه اشاراتو کې ورته خبره وکړه چې یاره نور کسان پې پوه نه شي. پلانیه تاسو څومره کسان دي؟ هغه ورته ما سره دومره دومره کسان دي. تاسو څومره کسان دي؟ ما سره دومره دومره کسان دي. نو دا یا وایي ما داسې داسې خبره واورېده، ما هلکه ما خو داسې داسې خبره اورېدلې ده. بل ورته وایي چې کم ته پوهیږي هغه ورته وایي چې او بلکل همداسې چې تا څنګه اورېدلي همداسې ده، نور کسان نه پوهیږي. یا وایي یاره هغه پلاني ته خو ما داسې داسې ووې، پلاني ته ما داسې داسې ووې. نو د دې داسې داسې ویل دغه ته اسماء کنایات وایي چې په کنایاتو اشاراتو کې خبره کوي چې نور کسان نه پوهیږي خو چې یو کس نیم مخې ته پوهه ناست وي نو هغه ته وایي ما پلاني ته داسې داسې ووې، یا وایي ما خو هلکه داسې داسې اورېدلي دي. نو دغه ته اسماء کنایات وایي چې په اشاراتو کې خبره کوي. نو دغه اسماء کنایات انشاءالله نن موږ وایو. کنایات دا د کنایې جمع ده، کنایات جمع ده او کنایه یو کس ته وایي، یو اشارې ته وایي. کنایه واحد ده او کنایات جمع ده. کنایات داسې اسم ته وایي. کنایه اسماء کنایات چې دي که نه دې کې صرف دا کنایه مې ته واخله. کنایه داسې اسم ته وایي چې د نامعلومه څیز باره کې بیان کوي. نامعلومه څیز زموږ دې کتاب کې لیکلي دي چې یاره د مبهم څیز، مبهم څیز، مبهم معنی ده نامعلومه، نو مبهم څیز یعنی نامعلومه څیز باره کې بیان کوي، ټیک شوه. دا کنایه به کله د نامعلوم عدد یعنی تعداد چې څومره او ورته وایي لس کسان، څومره کسان، لس کسان. نو دې څومره ته چې دا عدد نه دی، عدد دی لسو ته وایي، شلو ته وایي، پنځلسو ته وایي، دوو ته وایي، پنځوسو ته وایي، دې ته عدد وایي. دا کنایه به کله د نامعلومه عدد یعنی تعداد باره کې بیان کوي، یا نامعلومه تعداد به معلوموي چې یاره لس کسان دي که شل کسان دي، څومره کسان دي. او کله به د نامعلومه خبرې باره کې بیان کوي. نامعلومه خبره ده، هغه خبره پې معلوموي، ټیک شوه. نو د هغې دپاره هم اسماء کنایات راځي چې عدد یعنی تعداد معلوموي. نو هغې دپاره به اسم کنایه کم یعنی څومره، د کم معنی ده څومره، او کذا یعنی دومره، کذا معنی ده دومره. چې عدد معلوموي نو هغې کې به کم تپوس کوي، کم رجلا عندک، تاسو څومره سړي دي. نو هغه به ورته وایي، هغه به ورته خپله خبره وکړي چې عندي کذا و کذا رجلا، ما سره دومره دومره سړي دي، کذا و کذا یعنی دومره دومره. هغه څوک یې ښایي نه چې یاره ما سره لس دي یا شل دي، خو هلکه ما سره دومره دومره سړي دي. نو کذا معنی ده دومره، ښه جي، لکه دومره راځي. مثلا کم رجلا عندک، کم معنی ده څومره، رجلا معنی ده سړي، عندک معنی ده تا سره، عندک معنی ده تا سره، عند معنی ده سره او کاف معنی ده کاف جاره معنی ده تا، یعنی تا سره څومره سړي دي، تا سره څومره سړي دي، دا معنی لیکلې، تا سره څومره سړي دي. نو دلته کې دا کم چې دی دا د تعداد معلومولو دپاره بیان کړو چې یاله تاسو څومره سړي دي.
او د کذا مثال عندي کذا و کذا رجلا کذا و کذا معنا ده دومره دومره کذا و کذا معنا ده دومره دومره عندي ما سره کذا و کذا دومره دومره رجلا سړي دي ٹھیک شو عندي کذا و کذا رجلا ما سره دومره دومره سړي دي نو دا خو ګورئ د نامعلومه عدد تعداد معلومولو هلکه تاسو څومره سړي دي 10 دي 20 دي 50 دي 100 دي 1000 دي هغه ورته یاره ما سره خو دومره دومره سړي دي صرف اشاراتو کې ورته ووایي چې ما سره دومره دومره سړي دي بل کس نه پوهیایي چې هلکه زما په دې کسان ما سره دومره سړي دي چې دا نور کسان پرې پوه نه شي خو هغه چې چا ته تپوس کړی دی نو هغه ته پته ده چې یاره د پلاني سره دومره سړي دي نو هغه ته ځکه وایي چې هلکه ما سره عندي کذا و کذا رجلا پکار چې هغه څه وایي هغه ورته ویلي عندي 20 رجلا ما سره چې 20 کسان دي یا عندي 30 رجلا ما سره 10 کسان دي عندي 40 رجلا ما سره 40 کسان دي عندي 50 رجلا ما سره 50 کسان دي خو هغه ورته داسې ونه وي هغه ورته عندي کذا و کذا رجلا ما سره دومره دومره سړي دي دا بیان شو اوس د نامعلومې خبرې باره کې تپوس کوي او د نامعلومې خبرې دپاره کیته وزیته کیته وزیته یعنی داسې داسې کیته مانم د داسې او زیته مانم د داسې نو د دوانو معنا مې دا د لیکلي د نامعلومې خبرې دپاره تپوس چې کوي نو هغې کې وایي کیته وزیته یعنی داسې داسې راځي مثلا سمعت کیته و کیته سمعت معنا ده ما واورېده د سمعه ګردان چې وکړي نو واحد متکلم ته راځي سمعت او تسنیه و جمع متکلم راځي سمعنا سمعت ما واورېده سمعنا موږ دواړو یا ټولو واورېدو نو سمعت کیته و کیته ما داسې داسې واورېده ما داسې داسې واورېده هلکه ما خو داسې داسې واورېده او بل ورته وایي او که نه یار بس همداسې به وي که نه ټیک شوه نو اشاراتو کې وایي سمعتو کیته و کیته ما داسې داسې واورېدل او چې زه وایم هلکه قلتو زیته و زیته قلتو زیته و زیته ما داسې داسې ووې ما داسې داسې ووې ښه جي ما تاسو ته ووي که نه چې یو د معلومولو دپاره دا کم راځي کم دا دی کم او یو کذا راځي نو کذا خو مونږ ووي چې دومره دا کم بیا دوه قسمه دی کم چې دی که نه کم بیا دا کم دوه قسمه دی یو ته کم استفهامیه وایي یعنی سوالیه هلکه تاسو څومره سړي دي کم سوالیه نو دلته کې به د کم معنا دي څومره او یو کم خبریه وي چې هلکه کم ما سره ډېر زیات دلته به د کم معنا ده ډېر زیات د دې کم استفهامیه معنا به وي څومره او د دې کم خبریه معنا به وي ډېر زیات ډېر زیات د کم استفهامیه باره کې کم استفهامیه سوالیه استفهام سوال ته وایي استفهامیه سوالیه نو په دې یو کم سره به سوال کوي چې کم رجلا عندک تاسو څومره سړي دي ټیک شوه نو هغه به ورته وایي دا بل کس په بیا ورته وایي چې کم رجالا عندي کم رجالن پکار دی جی رجالن अब वही कम रजुलिन عندي ما سره ډیر سړي دي دلته کې دا کم استفهامیه به وي چې تاسو څومره سړي دي او کم خبریه معنا ما سره ډیر سړي دي اوس په کم استفهامیه کې مونږ څنګه فرق کوو په کم خبریه کې به څنګه فرق کوو نو یو خبره درته ووایم وکړم جي د کم استفهامیې نه پس چې کم اسم وي که نه اب حالت نسب کې وي یعنی منصوب به وي اب باندې به 2 زبر یا 1 زبر وي نو دا کم به استفهامیه وي سوالیه وي او کله چې د کم خبریه هغې ته وایي چې د دې کم نه پس یو اسم وي هغه به حالت جر کې وي یعنی مجرور به وي مجرور یعنی حالت جر کې به وي یا یو به زیر وي پې یا به 2 زیرونه به وي نو د کله چې د کم نه پس یو اسم راشي او یو زیر یا 2 زیرونه وي نو دا به کم خبریه وي د دې معنی به چې خبر ورکوي د کم سره او کله چې د کم نه پس یو اسم راشي او هغه حالت نسب یعنی 2 زبر یا 1 زبر وي پې نو هغه کم به چې دی هغه به بیا استفهامیه وي سوالیه وي دا د ما پوره تفصیل لیکلی دی کم استفهامیه یعنی سوالیه د نامعلومه عدد یعنی تعداد معلومولو دپاره راځي یعنی نامعلومه عدد انسی دي تعداد دی هلکه تاسو څومره کسان دي نو دا څومره چې راغی دا یې تپوس وکړو سوال یې وکړو او د داسې کم نه پس اسم همیشه حالت نسب یعنی منصوب حالت کې وي
حالت نصب یعنی منصوب حالت کې وي لکه دلته ګورئ مثال کې کم رجلن د دې کم نه پس وګوره دا رجلن راغلی دی نو دو زبر دی پې یا به پې دو زبر وي د کم نه پس یا یو زبر وي نو دا کم به کم استفهامیه وي عندک تا سره کم رجلن عندک دلته به د کم معنی دي تا سره څومره کسان دي کم رجلن عندک تا سره څومره کسان دي تا سره څومره سړي دي یا تا سره څومره کسان دي ٹھیک شوه او کم خبریه څنګه وي جي د کم خبریه د عدد یا د تعداد خبر ورکولو دپاره راځي دا کم استفهامیه چې دی د عدد معلومولو دپاره راځي او کم خبریه د عدد معلومولو دپاره راځي کم استفهامیه د تعداد تپوس دپاره راځي د تعداد تپوس کوي چې یاره سوال کوي چې تاسو څومره کسان دي او کم خبریه چې دی دا د تعداد خبر ورکوي چې ما سره دومره کسان دي او د کم خبریه نه پس اسم همیشه مجرور یعنی حالت جر کی وي مجرور یا حالت جر کی وي که د کم نه پس واحد اسم وي اب هم حالت جر کی وي او کم نه پس دغه وي د جمع اسم وي نو هغه هم حالت جر کی وي نو کله چې د کم نه پس اسم که واحد او که جمع هغه حالت جر کی وي نو دا کم خبریه وي دې سره به هغه د تعداد خبر ورکوي لکه کم رجلین دی کم ته وګوره د دې نه پس دا رجلین یو اسم دی او حالت جر کې دی دوه زیرونه دي یا به پې یو زیري یا به دوه زیرونه دلته په رجلین باندې دوه زیرونه دي نو کم رجلین عندي ما سره دومره ډېر سړي دي دلته به د کم خبریه معنی ده دومره ډېر بہت سا اردو کې وایي بہت سا ډېر زیات او د کم استفهامیه معنی ده څومره کتنے نو د کم خبریه معنی ده کتنا او د کم استفهامیه معنی ده کتنا او د کم خبریه معنی ده بہت سا ډېر زیات ٹھیک شوه نو کم رجلین عندي ما سره دومره ډېر سړي دي یا کم رجالین که کم رجلین دی وي د کم رجلین د کم نه پس رجلین واحد راغی او کنه دی کم رجالین رجال ډېر سړي یادوي کم رجالین عندي ما سره دومره ډېر کسان دي ما سره ډېر زیات کسان دي دومره ډېر یا ډېر کسان دي ما سره ډېر کسان دي که دا دومره پکې ونه لیکي هم خبره صحیح ده ښه جي اوس په د دې اسماء کنایاتو مونږه د ترکیب څنګه کوو نو دا اسماء کنایات په مونږ سره ممیز راځي د دې نه پس چې کوم اسم وي هغې ته به تمیز وایي نو دا ممیز او تمیز چې رایوځی شي دا به د جملې یو حصه جوړیږي او بیا به د هغې نه پس یو بل اسم وي نو هغه به بیا هغه اسم بله حصه راځي لکه ګورئ دا دی سمعتو عمده سمعتو دا سمع چې دی دا فعل دی او دې کې دا تو ضمیر مرفوع متصل فاعل دی تو ضمیر مرفوع متصل فاعل او دا کیته نه دی کیته دې ته به مونږ ووایو معطوف علیه ځکه دوه ځل کیته و کیته راغلی په منځ کې پکې واو هم دی نو د واو نه مخکې وروستو اسم چې یو شانتې وي نو هغه به معطوف علیه وي او بهرحال دا کیته و کیته نه دې نه به زه دا یو واخلم نو دا به مونږ سره شي مفعول به ٹھیک شوه یا دا دواړه چې رایوځای کې نو دا به مونږ سره شي مفعول به فعل د خپل فاعل مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه جمله فعلیه خبریه شوه ٹھیک شوه او کله چې فعل په دې اسماء کنایاتو کې نه استعمال شوي اسم را استعمال شوي یا دا کم رجلن عندک نو اوس دغه کم رجلن دا یو چې دی د دې موږ دلته ترکیب کوو دې ته لږ خیال کوئ دا دلته کې چې شروع کې دا کم راشي کم رجلن دا کم اوس استفهامیه دی سوالیه دی ځکه د نه پس دا اسم حالت نصب کې دی دوه زبرونه دي پې چې کله د کم نه پس دوه زبرونه والا اسم راشي نو دا کم استفهامیه یعنی تپوس پاتې کوي سوالیه به ټیک شوه او چې کله کم خبریه نو د هغې نه پس په اسم حالت جر کې وي نو کم رجلن عندک نو دا کم ممیز شو ممیز او دا رجلن تمییز نو دا ممیز او تمیز به رایوځای شي نو دی به مبتدا شي مبتدا او دا عند مضاف
او کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیه. دا مضاف او مضاف الیه چې رایوځای شي نو دا به د مبتدا لپاره خبر شي. نو مبتدا او خبر دینه بشي جمله اسمیه خبریه. ٹھیک شو جی. دغه شان دا کم خبریه چې دی کنه د دم یو مثال لیکو. کم رجل عندي ما سره دومره سړي دي ما سره ډیر سړي دي. نو کم دلته کې بیا ممیز شو او دا رجلین تمیز شو. دا ممیز او تمیز چې رایوځای شي دی نه به جوړ شي مبتدا او دا عند چې دی دا مضاف دی او دا یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیه دی. مضاف او مضاف الیه چې رایوځای شي دا د مبتدا لپاره خبر شو. مبتدا او خبر چې رایوځای شي دا جمله اسمیه خبریه شوه. نو ګورئ دا به د اسماء کنایاتو دغه هم وي چې کوم د دې د ترکیب وي نو په دې طریقې سره به ترکیب کوو. کله چې دا د دې کې فعل استعمال شي نو بیا به د اسماء کنایات مفعول به جوړیږي او کله چې دې کې دا د جملې په شروع کې راشي نو دی به بیا مبتدا جوړیږي. دې لپاره بیا بل چې کوم وي هغه به ورله خبر جوړیږي. نو دا اسماء کنایات دي. اسماء کنایات دوه قسمه دي. یو ته کم وي یو کذا وي. کم دوه قسمه دی. یو کم استفهامیه دی یو کم خبریه دی او کذا معنا د دومره. نو دا د تپوسونو دپاره راځي او د نامعلومه تعداد یعنی عدد معنا د تعداد چې څومره کسان دي یا لس کسان دي شل دي د نامعلومه تعداد ښیي نه هغه پټ کړي د هغې د بیان دپاره راځي. نو دا اسماء کنایاتو د اسم غیر متمکن اووم قسم انشاءالله دې درس نه پس په بیا د اسم غیر متمکن اتم نمبر قسم دی مرکب بنایی. هغه غالبا مونږ په هغه مرکبات کې ویلې مو مرکب غیر مفید کې درې قسمونه یو مرکب اضافي یو مرکب بنایی او یو مرکب منع صرف. نو هغه مرکب بنایی چې دی هغه مونږ مخکې ویلی و د 11 نه واخله تر 19 پورې انسو ته وایي. نو هغه مرکب بنایی چې دی هغه د اسم غیر متمکن اتم قسم دی او هغه مبني دی. نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.